کاناډا نه هم خلک راغلی و. مطلب دا دی چې پاکستان ته دلته رالو د دې ویډیو وکړه. دا اوس په انګلینډ کې په هر ځای کې د دې هغه دغه چې راواړی په هغه نیټ باندې نو د سپلبانډۍ جومات یادېږي. الله 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 الله. سوات سپلبانډۍ کې 320 کال زوړ او تاریخي جومات. سوات که یو اړخته یو سیاحتي مقام دی او د ښکلا په وجه یو ځانګړی حیثیت لري، نو بلې بل اړخته د خپل جوور تاریخ په وجه د مختلف سیمو خلک ځان ته په راتګ مجبوره کوي. د سوات په ګوټ ګوټ کې یو ځانګړی تاریخ پروت دی. دغسې دا د سوات سپلبانډۍ کلي 300 نه سیوا کاله زوړ او تاریخي جومات دی. سپلبانډۍ کلی د سوات ستر ښار مینګوري نه د 12 کیلومتره په فاصله سره د مرغوزار په لاره راځي. چېرته چې د کلي ټول خلک راځي او دلته د کلي خلک خپلې جرګې مرکې هم کوي. دا جومات د کلي د خلکو په یووالي کې هم اهم کردار لوبوي. دا جومات د جامعه شهید بابا په نوم سره مشهور دی. د کلي خلک وایي چې دا اخوند درویزه بابا په وخت کې دا جومات جوړ شوی دی. د کلي خلک دا هم زیاتوي چې دوی جومات کې زیات کار د لرګي شوی او د جوړښت په وخت کې هر ترکان ته یو ستن حواله شوی وه چې پکې په هر ستن یو ترکان په مهارت سره ګلکاري کړې ده. د کلي یو مشر د جومات د تاریخ په باره کې وایي: خپل نوم خو زما غلام حقاني دی او په دې کې زموږ د مشرانو د لاسه دا ستنې دي او دې لا بیا څه داسې حالات راغلي، الله تعالی د هغې دپاره اسباب پیدا کړو او بیا دلته زموږ یو نسبي دی انجینیر دی، هغه په دې کې منډه وواله 40 لک روپۍ. بیا څه پکې کاناډا کې زما دوستانو افغانیانو هغو ته ما ووي په دې تقریبا بیا د دې په ډیکوریشن باندې په دروازو باندې په دې باندې د لاندې زموږ دغه مخامخ پردی کور دا په 8.5 لک روپۍ موږ واغستو او بیا اکثر به د جمعې پر ورځ دومره ګڼه وای چې دا خلک به هغه منډه به یې جارو کو او لکه ما به یې خدای پاکه چې دا دومره جوماتونه جوړ شي دې دپاره اسباب پیدا کړي. نو دغه اسباب د دې قوم اتحاد او اتفاق او قرباني وه. زنانو پکې ونیمې چې ټاکۍ سره هم راکړو په هغه وخت کې او الله تعالی دې له وجود ورکو. خلک راځي د مټې نه او د پېښور نه کاناډا نه هم خلک راغلی و. مطلب دا دی چې پاکستان ته دلته رالو د دې ویډیو وکړه. دا اوس په انګلینډ کې په هر ځای کې د دې هغه دغه چې راواړی په هغه نیټ باندې نو د سپلبانډۍ جومات یادېږي. یاد دې وي چې سپلبانډۍ کلی هم ځاله یو تاریخ لري. ویلی کېږي چې دې کلي کې پوره تقریبا 9000 آبادي ده او دا د یو نیکه اولاد دی. دا جومات چې دی دا د شهید بابا تلاس جوړ شوی جومات دی. د دې علاقې دا تاریخي جومات دی، د لرګو جوړ دی. کم سے کم 350 کاله د دې عمر دی چې هغه د دې د سټرکچر نه پته لګي چې دا د دونه وخت